बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल अअमालु बिलखवातीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द अमाल दारोमदार आगा په اختتام سره وي. هر انسان او هر مسلمان دا تمنا لري چې دا غمر په حالت کې راشي. د دې عالم دا دی ویډیو کې به تاسو وینئ چې په منبر باندې د مرګ په موضوع باندې خبره کوي. الله رب العزت ته ساه اغستې ده. دا ویډیو لږ وګورئ. عليك إما أن يكون ضيفا خفيفا وإما أن يحل عليك ضيفا ثقيلا والعياذ بالله. الموت الذي جاء إلى أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتكت به سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل عليه ابنته فاطمة بنات أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله. لا 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 حول ولا قوة لا لا جی تاسو وکتل نو شروع کې ما دا خبره وکړه چې هر سړی غواړي چې دته مرګ په ښه حالت کې راشي، دته د مرګ په وخت کې کلمه د شهادت نصیب شي، د دې مرګ په سجده کې راشي. خو چونکې زمونږ اعمال د سینې دي ځکه هر سړي ته دا مرتبه نشي میلاوي دی. زمونږ اعمال هغه په دې لیول نه دي چې موږ ته دا مرتبه میلاو شي، ځکه چې موږ مونځ کوو نو او مرګ هغه په سجده کې غواړو. دارنګې زمونږ په ژبه باندې ټوله ورځ ګانې بجانې او څه داسې الفاظ چې نامناسبي، خو موږ د مرګ په وخت کې کلمه د شهادت غواړو. نو د دې مرتبې سوال به هم کوو، خو خپل عمل او خپل کردار داسې جوړول پکار دي او داسې به یې جوړو چې الله رب العزت موږ ټولو ته دغه مرتبه چې زموږ اخیرانې ساګانې چې کله زموږ نه وځي او زموږ ملاقات د الله سره کېږي، نو زموږ عمل ټیک وي او په ښه حالت کې هغه زموږ نه ساوځي او د مرګ په وخت کې موږ ته کلمه